ښایسته دی مور څومره راتاګ دی مور دلته نسته دي د خاصې تاسو درنښت خو دا شاعري به مو دپاره مطلع دا دی د دې طرفه چې دا به مو سره مطلع د احسان تاسو هم ډېره مننه چې تاسو هم را تکلیف وکړه مونږ له وخت تو چې کوم رنګ خوښېدو کوم څه سره ته زیاته مینه ساتې نو هغه داسې و چې اقبال مومند صاحب وایي که نه چې نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی او کونډې د څادر پلو کې اور کور ته راوړی دی او دې وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی دې وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی او لاش یا د پلار او یا د ورور کور ته راوړی دی او مونږ سادهګان یو زمونږ عقل سره سویمه ده مونږ سادهګان یو زمونږ عقل سره سویمه ده جنګ مې د پردو خلکو په زور کور ته راوړی دی او سر چې مې اقباله د ظالم په وړاندې ټیټ نه کړو سر چې مې اقباله د ظالم په وړاندې ټیټ نه کړو خلکو به بیا ویل چې یې پیغور کور ته راوړی دی نو بیا یې مو استاد امام منظر صاحب الله د ته ډېر عمر وکړي ټولو کسانو سره څوک محنت کوي خواري کوي پښتو ژبې لپاره خدمت کوي نو الله د ټول هم ښه لري دا یې مونږ سر کې سترګې دی یوه رونایي ده د قوم لپاره یو ډېر غټ خدمت دوی روان کړی نو امام منظر صاحب یې چې ذهن مار ده خیر دلته پیسې امام منظر صاحب یو د پختي والا ته ولو نه والا چې کوم دی امام منظر صاحب یې چې یاره خوشحالي که په ما غم نشو نو مړ مې که امام منظر صاحب یې چې یاره خوشحالي که په ما غم نشو نو مړ مې که او مونږ ته که اختر هم محرم نشو نو مړ مې که او دوی ته خو د مار نه هم د غره بلبله جوړه شي دوی ته خو د مار نه هم د غره بلبله جوړه شي او مونږ ته که کمتره هم لړم نه شو نو مړ مې که بم پنجاب کې کېږده که ګلاب نه شو نو مړ مې که بم پنجاب کې کېږده که ګلاب نه شو نو مړ مې که او دلته ګلاب وکره که بم نه شو نو مړ مې که او ته ورته ناڅاپه مخ څرګند که د پړونې نه ته ورته ناڅاپه مخ څرګند که د پړونې نه او سور ګلاب که زیړ لکه شرشم نه شو نو مړ مې که ته ترېنه یو څو لپې اوبه په مخ راواړوه ته ترېنه یو څو لپې اوبه په مخ راواړوه او دا ګودر که ټول زمزم زمزم نه شو نو مړ مې که به دا تاسو ټولو ته ډالۍ چې څه مې پوښتې چې زما سر د چا سنګر کې مات شو څه مې پوښتې چې زما سر د چا سنګر کې مات شو مات خو د وي خو د پردو خلکو په شر کې مات شو چیرته په سمه چیرته سوات او کندهار کې ټوکړې چیرته په سمه چیرته سوات او کندهار کې ټوکړې پښتون تندی په هر دربار او په هر در کې مات شو گلشن می ټول په دو تړلی د یقین دی وشه گلشن می ټول په دو تړلی د یقین دی وشه ګل می بایللی دی ازغیم په ځیګر کې مات شو و لکه کچه ګړی کنډر کنډر او ژوبل ژوبل لکه کچه ګړی کنډر کنډر او ژوبل ژوبل زړه د کابل په غم اخته دی پېښور کې مات شو او داسې یو خوب وینم چې ګرځي در په در لیونی داسې یو خوب وینم چې ګرځي در په در لیونی کبر غرور د زړورو په خپل سر کې مات شو او غمخواره جنگ د لآمو تر اباسینه پورې غمخواره جنگ د لآمو تر اباسینه پورې پښتون ټوټې ټوټې په تورو لرو بر کې مات شو اخر بس باکر والا مته وایه مونږ طرفه ورته ډالۍ باکر صاحب یې چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه د محبت د آخري حد په حصار کې یمه تا سره ناست یمه خو ستا په انتظار کې یمه او کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي زه چې وړوکی رالو شوی په کوم ښار کې یمه
زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري زخمي مرغۍ یم ترې پټ شوی په چنار کې یمه او توره تیاره ده د خپل ځانه مې هم ویره کېږي توره تیاره ده د خپل ځانه مې هم ویره کېږي خلک وده ورونه بند او زه په لار کې یمه او وجود مې ورو ورو ختموي را باندې لیکي تاریخ وجود مې ورو ورو ختموي را باندې لیکي تاریخ باقي را چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه ډېر زبردست ډېره مننه سمیع وروره تاسو هم چې تاسو موږ ته بلنه راکړې دي موږ سره دلته کوکو خلکو مشران دي کلیوال دي تاسو هم ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو موږ ته دعوت ولی خان منګل صاحب هم ډېره شکریه ده کوو موږ د ملګرو هم خواهش چې موږ دلته جمرو ته راشو خپل کلیوالو سره میلو شو دوسه نستی ولرو ایدو دا نستی ایدو دا مهمنوازي تاسو دغه شعرونه تاسو د الفاظونه دا موږ ته ډېر خوښ هم شو خدای مو همیشه د په مننه عزتمندو قدرمن شي الله مار ټیمې پوره په خوشحالۍ راوستل کا موږ د زړه دروازې تاسو پوره خلاصې دي چې موږ مو سپورټ نه کوو موږ داد در نه کوو بس دا خو چې زم دنه په سیر شم بلم دنه په سیر شي بلم دنه په سیر شي بس بیا خو ورکه ورځ دا شوه که نه خپل کم بختی ده علن کې هر سړی په دغې پوهېږي که څه یې پښتو کې متل دی چې غوا توره دی چې نو شودې سپین دی په دا مو هم پوهېږو چې سړی الفاظ وباسي خولې نه کار دا دی چې اول خو توجه ورته وکړو چې یاره په دغه الفاظو کې څه وزن څه گنجایش څه شی دی مونږ یې پوره کومه رونایي دې ورکړي نو چې اوس بل سړی ته په خپله باندې دومره نه شي کړی چې خپل حق وغواړي او بل تو پوره لګیا وي بلې مور بچی تو پوره لګیا وي خدمت کې او محنت کې مطلب تو وي خوي تو غوږو ته هغه څه در رسوي چې کوم تو حق وي تو ته څه غواړې تو کې پیدا وي تو کې عزت وي نو هغه مطلب دا چې بلې مور بچی وي نو ته هغه شکریا خو پکار دی چې یو دعا خو ویر کې و شکریا خو یا دعا کې خپله خرچانه کې خپله منډه نه وایي خپله محنت خوري وړي دا محنت خوري وړي هغه گنجایش تو کې نه وي بل سړی تو یې پوره لګیا وي تو عزت یې پوره نو بیا مونږ ویوړو بیا مونږ ډېره زیاته مننه کوو عبدالخالق صاحب نه شکر دی چې مونږ په کورمې کې داسې ستوري شته ځلیږي الله دې همیشه پوره وځلوي همیشه پوره د خدای پاک داسې کسان نور ډېر کې چې موږ یې پښتنو د کونډو د رنډو د یتیمانو د خوارو د مظلومو خلکو خیر وغواړي او په هغه حق یې وغواړي داسې خو ډېر کم خلک وي بیا هم ته نه مننه کوو ډېره زیاته مننه